بسم الله الرحمن الرحیم. خجی بقیه صيغه خلاصه به بیان وذکر تر رسیدلی دا 28 صيغه دا وذکر اصل کې اذ تکر ده اذ تکر واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معروف باب افتعال نه ده او من قانون ویل د اذ تکر کله چې فا کلمه کې ذال راشي کنه د تا کلمې نه بوله دال جوړه صرف ذال نه دی دال رازا دا خبره پکې د مخکې ویلې و نو د تا کلمې نه به دال جوړ کی وجوبن او باقی ته اختیار دی ذال نه دال جوړول شي او دال په دال کې مدغم کول شي څه بشي الذکر او والذکر سره به همزه وصل مغرزي او داسې کول شي والذکر ویل شي یعنی د دال نم ذال جوړ کې او ذال کې مدغم کی او دام کول شي فک ادغام وکي غذ ذکر خو تا به مخا دال کې دا قسم وشولا به ور بس مذکرون دا ماغه بیان دې کوم چې وکړو اصل کې مذکرون دی با اسم فاعل صيغه ده واحد مذکر اسم فاعل باب افتعال نه مذکرون تام دال کړه مذکرون به دال ذال کولې شو ذال بدال کې مدغم کولې شو مذکرون بشي او دغه شان دال ذال چې ذال اغنه بدال جوړ کو دال کې مدغم کو شو مذکرون بشي او بغیر ادغام هم ویلې شو مذکرون هم ویلې شو په دې پوهه شولې څو شولې 29 صيغه تدعون لکبر وګوره مولسم دام تدعون جمع مذکر حاضر صيغه ده باس اثبات فعل ماضی معروفه او باب افتعال نه ده اصل کې تد ات د اد تدع څنګه ده اد تد ادعایا ده کنه اد افتعال سلکشن صبر اد تعیا اصل کې څنګه تعیا ید تعیو پوره وی وای ښا ید تعیو ید تعیانی ید تعیون صحیح شو راځو ډایرکټ مخاطب سی غول لال شه تد دعیو تد تعیانی او تد تعیون بهرحال تدون اصل کې تد تعیون صحیح شو څه چلم کو تا چې وکنه ام بدل کړله ځکه دال فا کلمه کې راغله دالم دال کې مدغم کو څه شو تدعیون یا ما قبل کسرا رستتی و راغله یا حرکت مین تور کو او یا مغرز ولا لسم قاعده رک یاد تباجز دي صدجل شو تدعون از درش ولا مخرا دي ترمون بشان لوبم بکې وکړه مزدجرون در باب افتعال نه مصدر میمی دیکھا ما تاسو ویلو مصدر میمی ا مصدر ته ویل کیږي چې شروع کی میم راغله دا اصل کې مستجرون دی مستجرون فاکریمه کې چون کې زار راغله دا نو تا وجوبن بدلول دي نو مزدجرون شو باب افتعال په قواعد کې ویلو په دې وزن باندې مفعول او ظرف هم راځي صحیح شو مخکې راځي 32 نمبر صيغه فمن اضطر موليس به وګوره برا دا اصل کې اذ تر ده اذ تر فمن اذ تر او اذ تر اصل کې اذ تضرر اذ تضرر دا مجهوله ده او اذ توري تي سره توريرا دا شی شو مجهوله دا مجهوله صيغه ده اصل کې په څنګه چلو شو توجه وکوي اذ تو ریرا کله چې فا کلمه کې ضوات راشي نور روپ سمرګری دي سواد ضوات یاد بموي او توا او ضوا چې راشي نو تا کلمه به وجوبن توا کې ښه اسیم ویلو کنه به د توا نه ضواتم جوړول شي کې یادم شي او په توا کې مدغم کې او د توا نه ضوات تم ویلو د توا نه ضوات جوړ کې ضوات کې مدغم کې یو او ضوات نه توا جوړ کې او توا کې مدغم کې او فک ادغام هم کول ټول به جایز دي دلته څنګه چل شوی دی ها دلته دغه کې هیڅ لوبه نه ده شوی ښه یعنی فک ادغام پکې دی صحیح شو اذ تو بس صرف پتا ما درې وړ کې کولای شي صحیح شو به راشي مخ کې اذ
تورې رته جوړ شو بس صرف تام په تو بدل کړ نورم کار نه دی کړی او تو ری راکې دوه راګانې راغلي دي اما قبل ترنه متحرک دی نو دا با قاعده ده اولنې باب کې ساکن کې ادون کې مدغم کې څه جوړ شو اوس تر نه بیږي چې فمن را له حمزه مو غرسیدل نفس شو فمن نون ساکن دی ذاتم ساکن دی الساکن اذا حرك بالكسر زوجنا نون لکسر ک فمن تر پوهه به شو کنه به بیا قسم به کې وګدا وکړه مخک راځي به 33 واسغه مذ تررتم دا مری سی وصل کې دا فک ادغام ولا دی ښا اذ تررتم دی ما نافیه به داخله شوی دا حمزه وصل وګرځیدل ذاتم ساکن دی مام ساکن دا ول د ما ولا خبره کوونه کوي نو به دا ما حمزه الف وګرځیدل د ما حمزه وصلم وګرځیدل د ما الف هم وګرځیدل مذ او تررتم پوه شولې به دلته مجهوله صيغه ده باب افتعال نه مضاعف او جمع مذکر حاضر باسس دسی ده کنه معنا فیانه ده لکه دا معنا فیانه ده مستر کې کومه موصوله ده بهر موږ خپل صيغه سره خبره ده په بوې شولې نو حمزه وصل وغرزیدله د ما د دخول نه بس او د مای موصولی الف وغرزیدلو اجتماع سکنین د وجنه پوهه به شولې یو کار به بلم شوی دی بالکل چې تو اذر کې تا د تا او تا په تو بدل شوی دا ځکه فاکریمه کې دوات رغلی وجوبن به بدله دا خبره مشوله 33 34 واسغه فمستطاعوا وليس الاكبر وګوري کتاب له خلن لن کړي کنه به سر نه وایو دا استطاعوا دي استطاعوا دي اصل کې استطاعوا صحیح شو اب افتعال استطاعا لکشن صبر کمره یا نه دی خو واوی دی ما دقیقه سوچ کول دا واوی دی نه دی اصل کې استطاعوا دی استطاعوا وسې جوړ شو نو اوله کې تاره به اور بسيط تو دا استطاعوا جمع ده به څه چلو شو فا په داخله شو لا فما ده فما څه په داخل شو فما حمزه وغورځیدله ابه د ما الف وغورځیدلو او سین کې مرګله شو څنګه شو فمس او به و راغله ما قبل د فتح رب الف بدل شو فمس غلط خمونه ویلو لکشن صبر وکي لک دا خو اجواب ته ما ناقص جوړو یا د نقصه ذکر ورانه شول اجواب وی ده کنه یار څنګه بھائی وعا دیکھا بس پوه شولې استطوعوا دی په حقیقت کې او حرکت مې انت ورکو او حرکت مې متواته ورکو ها تواته هو ما قبل فتح شو بالی په مدل کو استطاعوا شو بور معنی ولیکم کو بیګي بي تمل مې سب استطاعوا صحیح شو او حرکت متواته ورکو او ما قبل فتح شو بالی په مدل کو استطاعوا وصحیح شو کنه او بهم تا غرزول باب استفعال کې تا غرزول شي جایز دي دای په بیان کې مونږ ویلیوګه نو کله چې ان کلمه واوي نو تا د افتعال غرزول شي مونږ غرزوله نسج جوړ شو استطاعوا او به په فما داخله شو حمزه وصل مو غرزله او د ما الف مو غرزله فمستطاعوا شو ټیم بیډیر واړو ودي څنګه معنی یار به لم تستطيع څنګه لما قشان لو بده تستطيع څنګه اصل کې تستطيع دي تيو او بیا بدل شوی تستطيع ته جوړ شوی دی او به لم په داخل شون تستطيع یا ساکن عین ساکن دی اخیره کې یا یو غرض تستطيع شو
او به دا تا غرزولم جایز دي نمخ کی قاعده د وجنه مونږ ویلو چې عین کلمه کې توي تا غرزول شي تستوع شو دا خبره مشوله الګ بوزه کې بغوت نه وي به مذيا قران کې راغله کنه مذيا نمبر سے مذيا اصل کې مذو يند مذيا اصل کې مذو ين مرمي قاعده به تاسو دي 14 قاعده وکنه هاي کې چې کله وو یا په اخر کې راشي وو نه بم یا جوړ کې یا بیا کې مدغم کې ما قبل حرکت به کسره کې دا مسله مشوره به اور پسې عيسيهم به ورو غره مولوي صاحب عيسي اصل کې عصون دي عصون دوونه په اخر د اسم کې راشي دواړه په یا بدل کې ایا په یا کې مدغم کې او ما قبل به حرکت چې کم یومي په کسره باندې بدل او ان لم کسره ورکو دا د دلیون ولا قاعده وکنه او دا څوم نمبر وا 15 نمبر ده 16 نمبر ده بهرحال مخکې راځي لنصفعن 38 وا پیګه به کنه لنصفعن کې خو سره خبره نشته صرف دومره خبره پکې ده نصفعن جمع مذکر مذکر یو کوم مؤنث وی جمع صيغه د متکلم ښه علامه تاکید شروع کې راغله او اخر کې نونی خفیفه ده خو اشکال لی پیدا کړی دی چې لنصفعن کې د نونی خفیفه په شکل د تنوین لیکل دی وای به شورې نور څه خبره نشته ده اته چې کله کله کوي مخکې راځي نبغي اصل کې 39 وصيغه نبغي دي جمع متکلم صيغه دلته نبغي چونکه جزم ده پی نه جزم د وجنه حرف علت اخیره کې غرزيږي یا یو غرزه ولا نبغي بلکې عرب محققین د علم سره لیکلي چې عرب عام طور بغیر د جزم نه هم محاورو کې حرف علت واو یا الف غرزي خاص څنګه وي يدعو کې يدعو وي يرمي کې يرمي وي او داشن يخشا کې يخشوي کنه يخشا ولا نه وي صرف واو یا خبره کوي واو یا ولا خجی به 40 قاعده د غواشن والا دا وزت لو کې د خیر سره دا هم مخکم تفصیلا ویلی وا ما ته لګ متوجه شي اصل کې مسله دار چې کله د فواعل وزن وي اخره کار په علت راشي لکه جواریو غواشیو اول خدای زکه چې غواشین د غاشیتون جمع ده غواشیو قاعده پکې دا چې فواعل وزن وي اخره کار په علت راشي او اضافت یې نه شوي دې اصل کې دوه صورت دي اضافت مضاف فی دا صيغه الف لام پی وی یو صورت دا شو دویم صورت په دې صيغه باندې نه الف لام یو نو دا صيغه مضاف فی څو صورت شو دواړو صورتونو کې الف لام او مضاف فی او الف لام مضاف دواړو نه خالی حالت نسبی کې با حالت رفی نسبی حالت نسبی کې به ما مفتوح وي زده شو یعنی ټول کل ملا کې درې سره ته جوړیږي الف لام پی هم به مفتوح وي حالت نسبی کې مضاف فی هم به منصوب وي اخره کې او کله شان نه مضاف یو نه الف لام پی به مل فتح ورکه صحیح شو رأيت جواریه رأيت الجواریه رأيت جواریکم ترې وړ حالتونه کې ناسب شو کنه اوس راشي حالت جریه او رفیع کې بچ کو نکه چری الف لام پی وی مضاف پی وی ساکن کې وي صحیح شو او کچری نه مضاف فی نه په الف لام وی به بل تنوین ورکه او اخر کې حرف علت بغرزه مررت بجوارین رأي او جاء مثال به طور میں هذا جوارین صحیح شو حالت رفیع شو او مررت بجواریکم او هذا جواریکم حالت رفیع او مررت بالجواری هذا الجواری نو الف لام ولو اضافت کم ساکن کړه صرف او بغیر د الف لام نو بغیر د اضافت نه چوال تنبه یا وغرزولا او تنوین امرات نقل کړي جوارین تقشن غواشن قسم ده اوس ازي مقصدی خبر اله راشي په دې اعتراض دار چې دا صيغه خو غیر منصرف د دې معنی تنوین د کم تر براله غواشن جوارین دا خو منتهی الجمود یو مقام د دوه سببونه لکه څنګه چې مولوی سي بل صيغه کوم یو ده اعلی ده کوم ویلي کړي وا اولا وا توجه جی اولا ته ور بدی تنوین نشرات لله
ولی غیر منصرف دی وصف پکې دی وزن فعل دی لږ به توجه کوئ ندی څه وجه ده نو موږ جواب کړو چې اصل کې په اسم کې انصراف دی ښه منصرف به اسم دی اصل کې انصراف دی خو چې کله وزن د منتهی الجموع به غیر منصرف وي او په الف لام هم چې پینوي اضافت هم پکې نه وي شوی په دغه وخت کې اعلال وشو کنه چې اعلال وشو نو وزن مات شو په لته رفیو جری کې یادو مخه لته رفیو جری کې وزن مات شو د منتهی الجموع صرف جواری پاتې شو جواری خود کلامي په شان سلامي په شان دي اوس منتهی الجموع وزن پاتې نشو چې نشه پاتې اوس واپس منصرفین اصل خو انصراف دی غیر منصرف وجه ختم شو څنګه به تنوین راغله پاتې شو په حالت د نسب کې هلته وزن برقرار دی ک الجواریه وي او ک جواریه کوم وي او ک بغیر د دوړو وي جواریه درې وړو صورتونو کې وزن برقرار دی نو هلته به تنوین نشراتله پاتې شو تا خبره د اولا وکړه نا اولا کې مونږ سم اعلال چې وکړو کنه اعلان نفس هم د غیر منصرف کوم دوه سببونه وسم شته وصفیت هم شته وزن فعل هم شته ځکه وزن فعل کې بشرو کې رباتن او حرف پکار دی شته او التر اعلان نفس وزن نو باقی پاتې شوی ځکه به تنوین راغلی غیر منصرف نه ونه پوهه بنه شولې مخکې راځي مونږ ویلو صاحب د فصول اکبری دلته مخکسته طریقې سره دا مسله بیان کړي هغه څه ویلي دي هغه ویلي غیر منصرف بالی شکل صورتن وزن د منتهی الجموع صورتن وزن وکا او جوارین کې و صورت پاتې نه دي نو بس خبره ختمه او دا غیر منصرف دی نه غیر منصرف بار دغه شان قاعده ویلي ده ها د فصول اکبری په خبر باندې ورسېدلې هغه څنګه ویلې ده شکل فواعل وزن سوري وي فواعل حالت رفیع او جری کې با یا حسب او تنوین بلګو څو وزن سوري وی ښا نور وینا څه وی صحیح ده مخکې راځه انور خاصانی دي کنه کما یو فقد رایتموه 41 فقد رایتموه دغه صرف فارغ او قد پکې ور داخل شوی نور رایتم خپل صيغه ده او هو ضمیر سم اخره کې مفعول ثانی مرګره کړی دی او امن قانون ویل دی تم کوم هم کې چې اخره کې هو راشي کنه نو تمو همو او کومو به یعنی وو زائد باب کې پیدا کېدا خبرم کړی وکنه لہذا رایتموه کوم د هو ضمیر د وجنه او زائد پیدا کو دا موشوله دغه شان انلزمکم دی حمزه استفهام پیدا غلی نور جمع متکلم صيغه د انلزمکم اخیره کې ها ضمیر راغلی دی د ها ضمیر د وجنه من کوم لم څور کړل وو زائد باب کې پیدا کو انلزمکمها وای بشوله به ورپسې ان سيكونو دې کې اشکال لې پیدا کړي چې لکه ان مصدریه چې په فعل داخل چې مضارع باندې نصب ورکېدل نه دی ور کړي نو موږ ویلي دي مولوی صاحب د عالمانه فس ان چې کوم یغه مخفف من المثقل وي ان مصدریه نه ویخه پات شو لظن پس الته دواړه کول شي ظن پس نصب مر کول شي ان مصدریه هم جوړول شي او ان مخفف من المثقل هم جوړول شي دا کافیه کې قاعده ده به متنا لکبر وګورئ نو به اعتراض ده چې ماته يموتو دا خو نصرین سورو باب د مضارع کې دي صيغه د نصرین استعمال شوی يموتونا يموتو او قانون دار چې کله نصرین سروي یعنی ماضی مفتوح العين وي صحیح ده په دغه وخت کې اجوفو کې ماتا مثال به تور معنی خاف بشان بي د جمع مؤنث صيغه نه والا تر اخیری پورې با حرف لد ورزيدونه پس ان کلمه ته کسره ورکه متنا متما متم دسی به تاسو خو متوي وای وینه شلې اصل کې قاعده دار چې کله اجوف نوي وو او یا
مسله دا ده چې چری د غرب علت مغرزول ماضی کې دسی به وي نصرین سرون وی یعنی ان کلمه مضموم وي صحیح ده نبی کې چری موږ حرف علت غرزولو د جمع مؤنث صيغه نه تر اخیر پورې با ان کلمه فا کلمه ضمه ورکو قلنا قلت قلتما قلتم دسی ده او کشری مکسوره وا عین کلمه مضارع مکسوره وا ان سمع اسمع دغشان مضارع نه ماضی والا ما عین کلمه د ماضی څه وا مکسوره وا ما خبر الټا وکړل ما خپل شي به لغه کې ریګه ورمن قاعده د سی ویلی وا چې کله ماضی مفتوح العين وي وسی وي څوي مفتوح العين وي یعنی نصر انصر باب وی چې داغه مضارع مضموم العين ده د سی وي نبی به جمع مؤنث صيغه ولا ترخير بوري حرف علت غرزیدون فصفا کلمه ضمه ورکه او دا چې دا خبر ورسته پیراته شو او کچری ماضی کې ان کلمه مکسوره وي نبی د خف نه پشان د جمع مؤنث ولا ترخير بوري بیان کلمه فا کلمه ته کسره ورکه او سوال دار مت تاسو وي ان کلمه فا کلمه تم کسره ورکړي اعلان کې دا خود نصرین سرونه ده دیکھیں ان کلمه ماضی کی مفتوحه ده دا ولی سوال پوه شولې جواب دار مولوی صاحب دا نصرانه استعمالي ما ته يموت او دا غشان ما ته يميتو دا سمعانه هم راضي اوس به پوه شولې نو کوم زیغو کې چې من مت یو کنه مت اده سمعانه وایو او کوم کې چې مت راغلی به چانه ده اوس ورسېدلې به فم بجسد دا خو اسانه ده اصل کې ان بجسد ده سره ان فان بجسد امزه غرزیدل د فا د وجنه نو فن بجسد نو نه ساکن نه بس شبارا شي ادغام به کې کنه نو سبا شي فم بجسد باب انفعال نوائد مؤنث غائب صيغه ده الداعي دا اصل کې داعي ده داعي او قانون دا ده چې اسم معرب باللام یو بخیر کې یا راشي غرزولې شيخه الداعي یا یو غرزوله به الجواري هذه قاعده مخکې بیان شوی دی کنه اصل کې څو الجواري او سم دا قاعده بیان کړه چې کله شروع کې الف لام راغلي معرب باللام وي اخر کې یا غرزولې شي الجواري لا شو التنادي در باب تفاعل مصدر ده تنا التنا دیو تنا د يتنادى يتنادون ازګه څنګه تنا دوین او به ځان یا ځان مخکې کسره غواړي التنادي یو تی جوړ شو او به الف لام پر اله د مخکې قاعده ویل چې کله معرب باللام وي اخر کې یا وی یا غرزيږي تنادي شو نبی پیږي 10 نمبر صيغه اصل کې څنګه 10 دا دویم سین چې دم د عربو قانون دی چې هغه تخفیف د وجنه تذهیب په صورت کې ثانی په یا باندې حرف علت باندې بدلای تذهیب په صورت کې ښا مضاعف وي دویم حرف علت بدلای 10 سنه 10 جوړ شلو به اور پسې فضلتم دا سمعنا جمع مذکر حاضر ماضی معروف صيغه او مضاف اصل کې ذلیلتم دی ذلیلتم عرب دا ذکر کوي چې څنګه په حرف علت سره د مضاف کې دویم حرف ګرځي دغه شان حذفیم کله کله ذلیلتم کلام حذف کړی دی څه مشکل شته قرن مولوی صاحب 51 وای صيغه قرن اصل کې اقرار نه دی سره تاسو ته مضاف قواعد معلوم دي کله خجی سوي رای اول کو اس کی حرکت نقل کر کے ها درا حرکت هم قاب تور کو صحیح شو دوه راګان جمع شلو هم حذف پکړه او چې کله قاب متحرک شو هم دې ته ضرورت هم پاتې نشو څه جوړه شو قرنا جمع امر حاضر صيغه ده اسه کوم څه در يقررون جوړل چانه يقررو نه څنګه به جوړیږي یا لري کا ریرو توجه لک شان کوي کا یق ریرو دوه راګان راغلی او مخکې ته ساکن دي
نو چې کله دوه متحرک یو مقابل تر نه ساکن وي غیر مد وي جیم قاعده ده کنه ده دا اول حرکت به ولور کی صحیح ده نه اب کې نه چلیږي به اب کې نه چلیږي ځکه هغه خو به ادغام بکې کنه دا خو ادغام نه دی کړی برحال دا وې د سی وای چې دا را حرکت هم اول قاب ته ورکو همزه تاجت پاتې نشلو قرن ته جوړه شو په دې کې قاضي بیزاوی یو بل صورت هم جوړ کړي هغه وای دا د قاره یا قارونه دی خاف یا خاف په شان صحیح ده قرن ته جوړ شوی دی خف ناراضي کنه خف نه او خف نه دواړه ویل شي هغه شان دلته مو قرن ویل شي به حجرات لګبر وګرنول شي حجرات دې کې اشکال دې پیدا کړی چې دې کم واحد چې حجرتن جیم پکې ساکن دی او حجرات کې جیم مضمون دی پرسې کنه نو غیر پر قاعده ویلا قاعده دا چې فعلن فمانی چې زموي او مؤنث وي همدغه شان فعلتن په دې دواړو کې کاری په تا سره ته جمع کې نین کریمه باندې به زموي اذا شو دا همدغه شان بل فعل کسره سره چې مؤنث وي او فعلتن دې چې اوس پاری په تا سره جمع کې نین کریمه لبه کسره ورکه او فتحم ورکه ولې شي لکه تمرتن کې څه ویل شي تمراتن تمراتن په دې امر رسیدلې داخلي قاعده وکنه دیو ټکی ته لغوه کې لیکه دا د فصول اکبری ولا قاعده لک شنو د ما پورا ونه ویله هغه څه بیان کړي چې کوم وزن فاعل ولا وزن وی جمع وی او ناقص وی جمع ناقص می فاعل وزن سوری پکې وی حالت رفیع او جری کې با یا حذف او تنوین بلګو بس پسانه خبره کړي خبره ختمه صحیح دا خبرم پرې کې وکنه پورا مینه وکړي بس ته یاد شي وای